خبر او نظر. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي افغانان چې په خپل منځ کې هر پریکړه وکړي دوی ته د منلو ده. خو وړمه ورځ افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتیکور ویلي و چې که د دوحي روانو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري یو احتمالي توافق ته سره ورسیږي نو دوی یې بررسي کوي. که چېرته توافق د ناټو له غوښتنو سره سم و ښه ده که نه افغانستان به زیان وویني. چې دا د عمران خان خبره تر ډیره په ټکر کې ده. د پاکستان لومړي وزیر دا هم ویلي چې ټول افغان لوري باید د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار وکړي ترڅو اوربند ته لاره هواره شي او په خبره دوی د سراسري اوربند ملاتړ هم کوي. د اوربند خبره یو ځل بیا افغان ولسمشر هم کړې ده. هغه له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بس کړي او اوربند ته غاړه کېږدي خو طالبانو تر اوسه د اوربند د خبرو په جریان کې اوربند یا اورکام ته داسې ډیر مثبت ځواب نه دی ویلی وایي دوی دفاعي حالت کې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله عمران خان قمر جاوید باجوا نورو چارواکو سره لیدنې او په ټوله کې خپل درې ورځني سفر ډیر هیلهمند کړی دی. دی وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل یا باب خلاصېدو په برخه کې د علاقمندۍ شاهد دی. همداراز د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د عبدالله عبدالله د وینا یوه خبره دا هم و چې د په ټکو ملا برادر ته مې ویلي که افغانستان ته سوله راولو نو ریښتیني اتلان به موږ وو. د همدې سفر په جریان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر که څه هم بین الافغاني مذاکرات یو له ښو فرصتونو یاد کړی خو ویلي دي چې د سولې د بهیر تخریبکاران لا هم شتون لري. بل پلو زلمی خلیلزاد بیا دوحي او د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی. هغه له ویلي چې په قطر دوحه کې له روانو خبرو دا تمه لري څو د افغانستان د سیاسي راتلونکي نقشې او تلپاتې اوربند په لور پرمختګ وشي. هغه خبرې چې له پیل راهیسې شاوخوا 20 ورځې تیریږي خو د دواړو لورو ترمنځ اختلافي ټکو پښتون کې لا تر اوسه رسمي خبرې نه دی پیل شوي. قدرمن اوریدونکو تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د انعکاس په خبر او نظر خپرونه کې نن ورځ بحث په همدې موضوع کوو. زه امان الله زړور یم او د بحث لپاره را سره نن یو میلمه دی پخوانی طالب قومندان فریدون حنفي. تاسو ته ستړي مشي وایم. مننه مهرباني. حنفي صاحب پاکستان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې که هره پریکړه وشي دوی ته د منلو ده. دغه پریکړه دوی ته معلومه ده له اول نه دوی پیاګا دي که څنګه دوی د منلو خبره کوي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلح خیر صدق الله العظیم. د مرام ټکی نه لاندې د پیغام ټکی ته ګورو عجیبه د سوله وجنو خو د سولې طلبګار یو. لومړی خو تاسې او د تخنیک همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. راځو ستاسې خپرونې ته. دا کومه نوې خبره نه ده چې دوی ته دغه موضوع معلومات شته یا نشته. ځکه دلته اوس دا هم د دوی یو ښه نظر بولو. الله دې وکړي چې دوی ښه واوسي همداسې نه چې په خوله یو رقم او په زړه بیا شاته پسې نورې خبرې وي. اوس موږ په دې خبرو باندې نه یو خبره تر اوسه پورې دغه که تاسې لیدلي وي څو پړاو ته دا خبرې فکر کوم ورسېدلې د امریکایانو سره خبرې وي او هیڅوک د اصلي خبرو د منځ نه څوک خبر نه دي. که چېرته دا خبرې حقایق ولري او په رښتیني ډول صلح ته ژمن واوسي او په رښتیني ډول دا خبره او دغه مذاکرات او دغه ناستې د دوی په دې خاطر وي چې د افغانانو ترمن صلح راشي او همدارنګه افغانستان کې صلح راشي او روانه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي نو دوی ولې جزئیات نه شریکوي ولې پټې خبرې روانې دي. موږ خو چار وخت ګورو د دوی صرف نمایشي عکسونه راخیستي او دوی په هوټلونو کې خپل نمایشات وړاندې کوي. نو پاکستان دا چې په هر طرف باندې زموږ په سر باندې کریډټ راغستي او لا هم د کریډټ راغستلو کوشش کوي نو دوی به مني طبعا مني وي که مني او که نه مني ان شاء الله موږ سولې ته نږدې شوي یو او افغانانو اوس خپل دریځ غوره کړی دی او افغانان ان شاء الله کاغه افغان طالبان ورني او کاغه افغان دولت دی او همدارنګه که نور سیاسيون دي ولې شته ځینې کړي چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې صلح ته به ژمن نه وي صلح ته موږ نږدې کېدلو په وخت سره دوی راځي ګډوډي جوړوي هغوی به هم ان شاء الله خپل انجام وګوري ځکه د تیرو خوبونه تیر وارې کوم کارونه چې تکرار کړي هغه وار به کارونه بیا خوبونه ګوري خوبونه پاتې شي ان شاء الله موږ به صلح ته رسیږو او اوس ان شاء الله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي هیله موږ دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات خپل کور افغانستان ته راشي
هغه مصارف او هغه کارونه چې د نورو په واک کې دلته او د نورو په هیوادونو کې کیږي دا که چېرته په افغانستان کې وشي دا به یو بل ویاړ زموږ دپاره او پاکستان دپاره به نه یوازې پاکستان بلکې د نړۍ کفر ته به یو شکست وي ده که چېرته افغان طالبان ورونه زما غږ اوري او که چېرته کلیوال اوري او یا نیم یې اوري نیم یې نه اوري دوی دې ورسوي که چېرته دوی په رښتیني ډول خپله ځان پاکول غواړي او په رښتیني ډول دوی مسلمانان ثابتېدل غواړي په رښتیني ډول دوی طالبان او مجاهدین ثابتول غواړي ځان را دي چې یو ځل دوی بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې دننه شروع کړي. حنفي صاحب پوښتنه دا پیدا کېږي چې ناټو وړمه ورځ وویلې که چېرته دواړه لوري احتمالي توافق ته سره رسیږي دوی دغه توافق بررسي کوي وروسته له بررسۍ که چېرته د دوی د غوښتنو سره سم و دا توافق مني په اصطلاح باندې که نه اوس هم افغانستان زیان ګوري خو اوس پاکستان دا خبره کوي چې دوی له پیله دا خبره کوي که څه هم اصلي خبرې لا پیل شوي نه دي دوی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د من نه راوتلې هره پرېکړه دوی مني یعنی که چېرته دغه پرېکړه د دوی په تاوان بیا به یې ومني. دلته ډېر یو عجیبه سوال او عجیبه امتحان پروت دی مسلمانانو ته افغانانو ته افغان طالبانو ته دغه زما خبرې که څوک ګوري ریکارډ دی کي تر دوی ورسوي والله قسم چې د غیرت ورځ همدا ده د قیامت په ورځ چې بربند ولاړ خور مور ورونه پلار او زوی سره بربند یو بل سره په یو غیرت نه کېږي هلته نن د غیرت ورځ ده که چېرته دوی ثابتېدل غواړي او کفر ته شکست ورکول غواړي افغان طالبان ورونه بس خپل ورونو سره د نور توافق نامه چې د امضا کړي لاسلیک دي کړي او نور د سره په خپلو کې په خپله جوړ شي والله قسم چې دوی سره صلح ته ورسېږي په هماغه ورځ به کفر ته شکست وي او دومره یو لوی امتحان دی دا چې د ورور سره د کافر په غېږ کې صلح کوي او د کافر بررسۍ ته ناست دی او ټوپک مې راغستی د کافر لپاره وژنم خپل ورور او بیا صلح د کافر په غېږ کې کوم نو دا یو د امتحان ورځ ده زما دا غږ دی تر دوی ورسېږي د دوی تر مشرانو دی ورسېږي چې دغه فرصت نه دوی ګټه واخلي او نور دی بس کی دغه د پردي جنگونه او د پردي په خله طالبان وای نه د اخرت خرابوي او نه د طالبان وای موږ سوله کوو خو د مخکینوي کې خبره دا وي د امریکایانو چې کله خبر روانه دوی ویل چې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي هغه اشغال کلمه باید دلته محو شي بل خبرو چې دوی کوي د ځینې اختلافات چې دوه راڅرګند شوي دي یو دا چې دوی وای چې په رواني خبرو کې پریکړې باید ټول په حنفي فقه باندې په اساس باندې وشي بل اختلافي ټکی هغه د چې دوی وای چې روان مذاکرات باید د تیری فبروري میاشتې د 29مې تړون یو جزوي هغه اساس وي د جزوي او که چېرته هغه لغوه کېږي دا خبرې اطمینان لري خو افغان لوري ورته وایي چې موږ اوربند غواړو او دوی تر ډېره پورې د دفاعي حالت خبره کوي ګوره اوربند چې ونه وي نو صلح سره کم کېږي همیشه چې د دوه کریو د دوه قبیلو ترمنځ جګړه راغلي هلته اوربند او ډزبند ته ضرورت وي نو دلته اوس خبره د امریکایانو ده امریکایان څومره په افغانستان کې به اوس وي فکر کوم 1400 دي 1500 شاوخوا د زرون زیات دي 1000 شاوخوا 1000 لا زره دي اوسي نو دای که چیرته صلح کول غواړي دا خو هیڅ شرط نه دی د افغان ولس دا غوښتنه ده که چیرته دوی سره یو ځای شي صلح سره وکي موږ ته امریکا څه کوو امریکا خو موږ وطن ته آبادي نه راوړي به د بربادي دا چې اوس کوم څه کوي هم الله پوهیږي چې دوی په شړه کې څه دي دا چې دوی هغوی سره موافقې ته رسېدلي دي افغان طالبان او امریکا نو هغه موږ ته خبرو چې ته رسېدلي د افغانانو په زړونو کې یو لوی شک دی دوی دي نور د شرطونو نه تیر شي د ورونو ترمنځ شرطونه نه دغه شرطونه څنګه ارزوي دا اوس کوم را څرګند شوي یو دا چې د امریکایانو سره د دې تړون د دې خبرو اساس ګڼل او بل دا چې پریکړې باید حنفي فقه په اساس باندې وي ګوره دوی چې پریکړه د حنفي فقه په اساس باندې دی کې خو مشکل نشته دی سیده شریعت چې د موږ غواړو په عامه معنا باندې همدارنګه په لومړي سر کې شرط هم دا د ولسمشر اشرف غني لخوا دوی ته چې فیصله در سره په علماء وکړو او واک چې دی ولس ته ورکوو نو علماء خو فیصله چې کوي په شریعت باندې کوي صحیح شو وخت دلته چې د دابل شرط غني چې د امریکایان په کې داخلي نو دا هم دوی نه د خپل نظر کې دی شي دا او سره د دې چې د نظر خو نشته د دوی د شریعت سره هم د دوی د خناست او د کار د دوی په ټاکر کې دی دوی څنګه خپل ورور څنګه بل ته چملي بس ته اوس ډیر څه وکړل کنه د دوی دغه کار چې د یو طرف ته موږ ته تاییدو چې دا اوس مثال په شریعت سره نه خو موږ منکر نه یو
موږ چې د فطرتي مسلمانان یو په شریعت چا سره سمجوته نه کوو ولې شریعت موږ ته لار ټاکلې شریعت موږ ته د جهاد لار ټاکلې موږ ته اصول ټاکلي موږ ته د روغ جوړې اصول ټاکلي موږ ته د ژوند تیرولو اصول ټاکلي موږ ته د جنت او د دوزخ لار واضح کړې ده په دغه لار جنت ته ځي په دغه لار دوزخ ته ځي د جهاد نه موږ منکر نه یو جهاد به ورځ تر قیامت جاری وي جهاد نه منکر کافر دی خو ولې جهاد حد لري حدود لري اصول لري دا په کوم ځکه په کوم د قرآن په کوم آیات کې راغلي چې ته د ورور د کافر په مقابل کې ټوپک راخله به وجه خپل ورور د کافر په مقابل کې ټوپک راخله وجه ورانه خپل پلچک خپل سرک د کافر په مقابل کې ټوپک راخله ورانه خپل مدرسه او خپل مکتب ور دغه وخت ته دوی ورسیږي راتلونکي کې به دوی کاندیدان وي دوی به ریاست جمهوریت ونیسي همدارنګه پارلماني ټاکنې به وشي دوی به پارلماني وکیلان شي دا ټول نظام به دوی شي دوی چې دغه سړکونه وران کړي دي دغه مکتبونه وران کړي دي او لای ورانه همدارنګه مسجدونه دارنګه مدرسې او همدارنګه کومې پوستې چې د دوی وخت ورځي او په دوی باندې پرول شوي دي او هغه دوی وراني نو دا ولې دا دوی نه دوی ګټې واخلي سبا کنه دوی د افغانان سره عام ولس نه وجني او آبادی د نه وراني شتمنۍ د منځه نه وړي دلته خو دوی هر څه د اسلام سره په ټکر کې راخلي کنه ګور هر څه چې دغه ستونزې چې تا یاد کړې د هلمندي د پردي د ختمولو لپاره اوس دغه نوی سفر ته کرا شو عبدالله پاکستان ته سفر کړي د خپل سفر ته ډیر زیات هلمند او دی وایي چې پاکستان سره یو نوی باب پرانستل شو آی رښتیا هم دغه سفر یو نوی باب د سولې په برخه کې کڅام پتیر کې ولسمشر غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزي ډیرو خلکو سفرونه کړي دي هر کله چې سفر شوی دی د نوی باب خبره شوی دا اوس هم دا نوې باب بلل کیږي دا څومره ګټوري باب څه شي کېدی شي اوس د دې نوې باب کوم جزئیات موږ لرو موږ خو چې څورو پاکستان ژمنه ورسره کړې ده چې موږ د سولې په برخه کې تاسو سره همکاري کوو باجوام دغه سي د بهرنیو چارو وزیر هم دغه سي ټول ویلي چې موږ د سولې پر واستو کې تاسو سره ژمن یو همکار یو او موږ یو باثباته افغانستان غواړو دوی کله ژمن نه دي کړی او بیا دوی کله ژمن پوره کړی دي دوی کله زموږ په وژلو ځانونه خفه نه دي ښودلي او بیا دوی کله زموږ په وطن ورانولو جشنونه نه دي کړي یعنی دغه سفر به یو نمایشي بڼه دغه سفر چې ترڅو د دې مکمل جزئیات ولس سره شریک نشي او د دې پایله مونږ ونه ګورو امتحان مونږ ترانه کی نو مونږ په باور نشو کولای ځکه چې مونږ څو ځله پاکستان دولت غولولی یو او پاکستان دولت د دینه بل لار نه لري چې د کم از کم نور د افغانانو نه لاس واخلي دا چې د دوی زوال راغلی د دوی زوال ته نږدې شوي د دوی د اسلام خو نشته پکې انسانیت هم د ټکر سره دی انسانیت نه خلاص دي نو دوی نه وهله کېږي د افغانانو چې بس نور مونږ کې لاس وهنه مه کوئ عجیبه خدا ده چې اوس مونږ کوم جنګ مو د چا سره دی وژنې مو څوک ننوات او صلح د چا سره کوو خبرې مو د چا سره روانې دي افغان طالب به وایي چې زه د هیڅ چا غلام نه یم اوس دی د چا غلام مونږ وګڼو په لومړي سر کې د پاکستان غلام د پاکستان ګوره کومې لوري نه چې امریکایان راغله هغې لوري ته دوی تېښته وکړله میدان د جنګ نه تېښته حرامه ده دا حرام کار دی وکړه صحیح شوه په کومو رقمونو د اسلام مقدس دین بدنام نه کړو همدارنګه په کومو رقمونو افغان ولس ونه وژلو په کومو رقمونو افغان ولس او د اسلام مقدس دین جامه بدنامه نه کړه او بیا هغه پاکستان ته دوی ناسي دا غوینه د مذاکرات او د خبرو اجازه اخلي د خبرونه په منځ کې یو څو اړیکې راخلو بیا نن دوزل اړیکې راخلو السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام تاسو نوم کوم ځای نه مړی کنه مننه نو مولوی صاحب چې کوم خبرې وکړې تاسو نوم او ځای تاسو نوم او ځای پیژندل شوی دی د خبرې ټولې دي منلو دي طالبان چې کوم کار نه کوي طالبان چې کومې کپړې د پاکستان دي کنه خالي موږ په دولت کې نشته دی اوس چې دا دوه سوره د قسم په خدای کړه سوره په تاریخ کې راشي تر څو پورې د پاکستان خو هدار کړی نه وي افغانستان کمزور حکومت د منځ نه یو کړ تاسو نوم نه غواړئ چې واخیستل شي نوم یې نه خلم پوه شو په باریکه ځکه هم پوه شو دا کار دی چې د طالبان چې د ما دا حق په دولت دی کنه چې څنګه زور په کول شي چې یو مړوي چې سل مړ کی کان نو زړه دې نه جامې شي بل طریقه باندې افغانستان په قرار شي کني بل طریقه نه قراري ډیر مننه تاسو نظر دوی سره شریکو دوی په تفسیر وکي السلام علیکم اول تاسو سره د نعمت سره علیکم سلام تاسو نوم کوم ځای نه زه رحمان ما د ننګرهار ضیاء الرحمن د ننګرهار نه نو موضوع به موردلی دی په تړاو باندې که تاسو کوم پوښتنه لرئ یا نظر لرئ موږ سره شریکوي اور ما نظر خدا دا یو څه د مدینه خپل کې د مدینه کې نه ولې
دا بس از خو چې تاسو یو فالو کې دوی جواب بل شي درکړي باید یو صحیح دا تاسو کې نو ولڅ هغه په دې خبرو کوي د موضوع په تړاو تاسو نظر څه دی دا خو د خبرونه په تړاو تاسو نظر شو د موضوع په تړاو تاسو نظر دی ما بس دا د ورور اړیکه پریش ولا او په خبره د سی خاص پوینه شو یو بل اړیکه راخلو السلام علیکم بل السلام علیکم علیکم السلام رحیمی جرابات خاص سرورم نه هیله تاسو پاړي رحیمی صاحب ستړي مشه یو خبرونه به موردلی وي په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لري او البته ما پوښتنه تاسو غږ صحیح نه دی نو ورته په دې قرآن دا او د قرآن په کډر دا څه منطقي ده لوغوار سره کتنه او بل د ناتو کومندان څرګندونې دا درې مختلفې خبرې دي لکه یو مثلث چې رحیمی صاحب تاسو غږ وس صفه شو کوم دغه خبرې به تکرار نه وای نو ډیر بخشي ها زه ما په کوم دا خبرې به روخانه کوم وضاحت ورکوم مهرباني روخانه د عبد الله سفر پاکستان ته ها روخانه دغه سفر د خلیزات تل شوی سفر او د بلخانه د ناتو کومندان څرګندونې دا یو مثلث جوړي دا مثلث مختلف الاعضاء مثلث دی یعنی متساوي الاعضاء نه دی موږ نه پوهیږو خپل ملت د کوم په حالت کې قرار لري مذاکرات دې پټ دي پټ نه ښکار کېږي نه آیا دا ملت ته څوک حق ورکوي او کنه د انتخاب حق د ملت کې ومن الله توفیق ډیره مننه خوشاله اوسئ انفي صاحب د دوه ورونو اړیکې موږ سره چې وصل شولې البته نورو غږ سي یا نراتلو یا برڅه مسله و یو چې هغه خپل هویت څرګندول نه غوښتل هغه ویل چې دولت باید په خپل دریز کې بدلون راولي او د دوی دریز د غوښتنه دا و چې د دولت د دریز هغه شکل باید سخت دریز ووسیږي او همدارنګه د یو بل خبره چې وکړه چې ناامید غونډه ښکارو چې مطلب سوله هیڅ راتلونکي نه ده ټولې روانه حل ځلې بې فایدې دي او د تم تاسو ځواب یو بل چې د ویل چې د عبد الله سفر د خلیلزاد سفر او همدارنګه د ناتو یا د بهرنیو ځواکونو دوی د روسي څرګندونې یو بل سره په ټکر کې دي مثلا چې مثلث جوړي نو د دوه تاسو دلته د ارچا نظر دغه د کورنۍ تربیه او دغه د پوهې څرګندونه کوي او د ارچا شخصي نظر دی هغه نظر د دوی د نظریات د سدي چې نه پوهیږم صلح غواړم او صلح ته امیدوار هم یو صلح ته نږدې شوی هم یو بیرته په صلح باندې گزارونه هم کو زما پان دغه خبرې شاید چې د ولس د منځه ونه وسی دا بل څوک وسی دا خبرې کوي هغه خلک وسی چې ولس زوري او ولس په ژوندونو کې شکونه اچي ولس الحمدلله په دې باندې اوس پوي شوی دی او ولس باید په دې پوي شي چې ان شاء الله صلح ته نږدې شي یو سیدا ار پایله چې ار کار چې د پایله لري کوم چې شروع لري نو پایل لري مثال اخر لري دغه تک چې په واقعا سره نوې بڼه لري خودل تاموک جزئیات ته باید پته مشو چې دوی څه راوړي دلته د صلح په نامه باندې موږ څو ځلې وجل شوي یو کله چې موږ صلح ته نږدې شو دلته رنګارنګ کارونه موږ سره کیږي لنډ په ننګرهار کې یو عجیب حالات روان دي په دې رهبرۍ کې د نظامی چارو کې همدارنګه د امنیه قومندانۍ په رهبرۍ کې چې کوم حالات مونږ ګورو روان دي باور وکړه هغه قدریان هغه خلک سره یو تر بل لري کړل نه پوهېږم تجارت روان دی دا طرف خرڅېږي او کنه کوم نه وبڼه لري ځکه اوس دلته کې یو د کار سړی ګوري د کار سړی دښمن سره لاس او ګریوان سړی هغه سړی ته اخلي په دې حالاتو کې چې هغه دښمن ته نږدې شوی چې دښمن یا صلح ته راولي او گرفتاری وکي تر ازي هغه د موقف نه لري کې د یو څه د پاره دا مې وستونزه جوړې دي شي
او دلته څوک لري شوی دي چې داسې دا ځنې نمونه باغستل مناسب نه ځکه چې اوس دلته خو خبره بیا د نظامی چارو کیږي دا اوس پر کومه رهبري کې چې کارونه روان دي باور وکم موږ دا شخصا چې کله راغلم د لومړي سره نه ګورم دلته په د نګرار د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت اکمل شیرزاد په نامه همدارنګه یو د مخکې قومندان د ټولې د سرخرود اوس چې دلته فکر کوم سرپرست معاون و همدارنګه د بررسي مدیر مسؤل هم د دواړه منفق شوي دي همدارنګه زموږ چې کومه ساحه کې د دې ساحې د اوځي هغه خلک چې موږ سره زموږ ستونزې دلته ټولو ته معلومې دي څومره امنیتي ګواښونه لرو مخکې لدی چې راپور او دغه ګډ شي دوی موږ سره تلاش راسي کوي هغه ټول لري یعنی دغه سپولای چې کچې ستونزې هم کول شي د سولې دا غلار دومره ستونزې دومره صلح ته ستونزې من دي دلته اوس انفرادي ډول شکل باندې صلح روان دي دلته ګوره سره دي چې نړیوال مذاکرات روان دي او لومړي پړاو نه هم ولسم ته ورسېدل دلته انفرادي خلک هم روان دي کنه دلته وډله په لارې لس نفر به هغه راځي صلح پروګرام ته دلته به چا سره دا خبره شوي کله چې د موقف نه لري کیږي ګوره که موقف نه سړی لري کیږي که مجرم وسی خو باید محکمې ته معرفي شي صحیح شو محکمه شي وخت چې مجرم ونه وسی ته د چوکۍ نه لري کې خو په تیر ځل باندې مثال په تور تاسو کړی دي چې ته دا ور راغلی په خپل کې ته تر اوسه پورې باور وکي کومه لاس راوړنه دوی لري شخصا امنیه قومندان ته زما دا پوښتنه راځي کوم لا شخص لاس راوړنه لري هم دغه مدیریت د تروریزم هم دغه مدیران هم دغه باور وکړي چې دوی خپل چې په خطور او سرلو چې موږ لیدلې چې منډي والدي دښمن تیزان ټارګټ کړي دښمن یا په مابس نه استوي صلح پروګرام تر اوستره چې موږ شاهدان یو زموږ ټول صلح غوښتونکي ځوانان شاهدان دي باور وکړه د ځینې حالات په واقعیت کې ځینې خلک به موږ په دولت په ستړینا موږ د ولس نمائندګي کوو موږ په دولت کې ستون جګورو موږ ورته لاس نیسو موږ د چانه ویریږو نه محکمه نظامی څارنوالي شته همدارنګه ملکي څارنوالي شته او محبس شته او دلته بل یو کار بل هم شته چې توتیه هم شته د هغه مبارزین چې د دښمن په ونه توانېږي چې هغه د منځه ویسي هغه احتطاف کوي د ځینې اشخاصو په واسطه هغوی ته بدنامي جوړوي هغوی ته رنګارنګ توطیې جوړوي هغوی په رنګارنګ کارونه باندې مسؤل هغه ورو چې هغه نوم یې وانخستو هغه پوښتنه شوې د رحیمي صاحب پوښتنه دا وه په جلال آباد ښار کې د وایي چې ما په لومړیو کې واضح کړله چې د عبدالله سفر د خلیلزاد سفر چې اوس یې دوحې ته پیل کړی دی د سیمې هیوادونو ته ځي د سولې په ارتباط باندې او د ناټو د ځواکونو د قومندان څرګندونې یا د ناټو په عموم کې چې ملکي استازي ویلي چې دوی دغه توافق چې ته وشي احتمالي دا بررسي کوي هغه رحیمي ورور ویل چې دا خبرې د یو مسله شکل لري یا په اصطلاح باندې یو د بل سره په ټکر کې ممکن وي دې ته تاسو ځواب څه دی دلته ما مخکې ویل کنه چې درچا نظر د کورنۍ تربیه او د علم پورې راځي اوس دلته کدی د پښتنې په ټکر کې بولی او د بررسي په ټکر کې بولی مونږ خود د سر اول در سر نه د طالبانو او د امریکا ترمنځ مذاکرات خو د معنا دا چې دغه هڅې چې دي چې شړېدلې په اصطلاح باندې روان دي یو څوک چې تر روان دي بل څوک چې تر روان دي یو څوک څه وایي بل څوک څه وایي په لومړی ناسته کې کله چې لومړی پړاو پیلېده د همدغه میز نه خبرونه الله مې غلط نه کوم دي چې موږ په خبرونه کې خپل نظر شریک کړي کله لسم او دولسم پړاو ته ورسیږي هم به نتیجې به وي ځکه چې ترڅو بین الافغاني مذاکرات سره ونشي دواړه دښمن ریښتینه منصف پیدا نه کی منسته دښمن د دښمن په منځ کې بین الافغاني مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره خلیلزاد وایي چې د پرمختګ لپاره ما سفر پیل کړی دا عبدالله وایي چې زه هیله مند یم چې ما سفر به ښه پایله ورکړي نو اوس کله ډاکټر عبدالله دا خبره کوي موږ یو څه په تمه کېدی شو دیته یو څه موږ هیله پیدا کېدی شي اوس خلیلزاد خو خلیلزاد د امریکا له لوري د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی خو خپل د امریکا نمائندګي کې ځینې ویډیوګانې موږ ګورو ځینې حالات موږ ګورو سیده اوس د ډاکټر عبدالله چې امریکا به په طالبانو باندې فشار راوړل شي ګوره امریکا که چیرته په طالبانو فشار راوړل او امریکا که چیرته په افغانستان کې صلح راوستل نو امریکا د نه هم پړاو لسم پړاو ته د خبرو کولو څه ضرورت هغه په دې پوهیږي چې ترڅو افغانان په خپلو کې سره جوړ نشي او په خپل سره کینني او د دوی لاسونه د دوی د ګریوانونو نه وځي هیڅ کله صلح نه راځي ځکه د امریکایانو او د طالبانو د ناستو کوم څه لرو تاسو افغانان به کله سره په خپلو کې سره جوړ ترڅو چې دوی افغان طالبان ورونه او همدارنګه افغان دولت سره په خپلو کې کینني او دوی وسناست سره غاښ خبرو ته نه کینی وس ناست بین الافغاني خبري روانه دي پیل شوې دي کوم ځکه ناست اتلسمه نسمه ورځ د په دوحه کې قطر دوحه کوم هیواد دی قطر دی صحیح شو نو ولې په افغانستان کې نه کینی زما کور څوک کم یو دی دغه کور دی هغه دی کنه سیده خو ګوره دلته هیڅ چا سره زیاتې نه کیږي دلته ولس ګوره
هر څه بررسي کړي دي اوس او مبارزین هم ان شاء الله چې چوپ خلنی دي پاتې هم داسې نه دي ناس دا چې سرونه او مالونه او ځانونه په خطر کې چولې دي او شپه ورځ په سلو مصیبتونو ځانونه ککړ کړي نو همدارنګه ویښوي هم دي ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې خپل ملګري هم پیدا کړي او غږ بم پورته کوي ان شاء الله دا ځل د ټوپک په ضد نه د ټوپک چې د چا سره ټوپک په څومره مرمۍ به دوی ولري والله که دوی دومره مرمۍ پیدا کړي چې دا ولس ختم کړي ان شاء الله چې وس کچیرته دوی غولېږي او که سمیږي دا د دوی خپل کار دی خو چې ترڅو بین الافغاني مذاکرات نه په افغانستان کې دننه خبرو تکیننی دوی هیڅ کلین صلح ته نشي رسیدي یعنی مهمه ده چې په کور دننه خبرې وشي په کور دننه خبره راز به مو پراس پاتې وي کور آباد وي او همدارنګه هغه خلک چې موږ موقع ورکړي دي چې موږ په منځونو کې خبرې وکړي او موږ په موږ باندې تفسیری وکړي او په موږ باندې کریډټ واخلي او په موږ باندې راپورونه چمتو کړي هغه به کلاري کینی د دیوالونو څنګهونو ته او موږ به خپ په ویاړ سره د صلح پروګرام ته ورسېږو نعمت صاحب برخمن السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ستاسو نوم کوم ځای نه زه خې جوړې خبرونه په خبر کړې ډیره مننه خوشاله اوسئ خبرونه به موردلی وي ستاسو نوم ځای او د موضوع په تړاو کوم نظر یا پوښتنه لرئ نو زهر خان ناصری د سرخود نه ناصری صاحب د سرخود نه مهرباني وکړئ خا د ناصری صاحب اړیکه پرې شوله او بل اړیکه راخلو السلام علیکم السلام علیکم خیر جوړې علیکم سلام مننه ستاسو نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې انیسي ته سلام او تاسو مو تکنیکم کار ته ډیره مننه انیسي ته په ډېر ښه خبرې وکړې ګوره ښه ستاسو نوم زه ورسره ما د خدمت ګوره چې موږ خپل کور کې جرګې ونکړو که نه پر هغې موږ ته جرګې چې نشي جوړولی زموږ وطن نشي جوړولی ګوره که عبدالله تېری که نه پاکستان ته که نه نو پاکستان ته چې تللی دی به د بمونو او د انتحارونو د حملو هغه به راوړي د بل هغه نشي د سولې هغه نه راوړي او که څوک ګوره چې موږ سوله کوو ګوره نو سوله په افغانستان کې کېږي نه په پاکستان کې نه په ایران کې نه په روس کې نه په امریکا کې موږ سوله په خپل کور کې غواړو جرګې خپل کور کې غواړو او امنیت خپل کور کې غواړو او دا هغه څنګه خبره چې روغه جوړې کوم په دوحه کې روغه جوړې په دوحه کې نه کېږي وروره ته م افغان او زه م افغان یم راسته په افغانستان کې کښېنه هر ولایت چې د خوښ ده سلیمان د خوښ ده قندهار د خوښ ده غزني د خوښ ده کندوز د خوښ ده جلال آباد د خوښ ده کونړ د خوښ ده راسته کښېنه ښه پرته روغه جوړه به وکړو ښه به ټول به افغان به کښېنو ښه د افغان ستاسو نظر موږ واخستو که تاسو په وروستیو کې خپل نوم واخلئ په لومړي سر کې تاسو خپل نوم وانخیستلو که غواړئ چې نوم واخیستل شي انیسي ته مې پېژنې زه د شینوار یم شینواره مې نوم ده او انیسي ته سره ما ډېره غم کړي دي جهاد هم کړی ده و جهاد مهاد نشته وروداره په څوک چې جهاد ده که نه ته د جهاد نه وایم وروره دا ادم خوشي ده افغان خوشي ده مننه ستاسو نظر موږ واخیستلو ډېره مننه د نوم شینواره صاحب او یو بل اړیکه راخلو السلام علیکم مننه همت یم او د سره رود نه سره رود نه بل مهرباني وکړئ تاسو خو به موضوع اورېدلي موضوع مې اورېدلې ډېره ښه موضوع ده حنفي صاحب ډېرې ښایسته خبرې وکړې ګورئ که چېرته ډاکټر عبدالله مثلا پاکستان ته وستلی دی او هغوی مونږ ته وایي چې یاره مونږ یو نوی باب پرانیزو خو داسې زمونږ ډېر مشران تللي دي او هغوی مونږ ته همدا ویلي دي چې مونږ نوی باب پرانیزو که چېرته مونږ د پاکستان په وړاندې یو صحیح دریځ ونه لرو او روڼ دریځ ونه لرو نو پاکستان موږ سره داسې ډېرې وعدې کړي دي او ډېرې داسې مونږ غولولي چې تر څو مونږ په دغه خبرو باندې تر دې ځایه راورسولو دا 20 کاله 40 کاله په دې جګړو کې مونږ اخته کړلو نو د پاکستان مونږ کومه داسې مخه لاسته راوړنه نه لرو او هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان د آبادۍ پر لور باندې لاړ شي نو ما خپل دغه نظر دغه ډېره مننه خوشاله اوسئ همت صاحب حنفي صاحب لومړي شینوار ورور چې اړیکه نیولې وه د همدا ټینګار یې په همدې و چې
بین الافغاني خبرې چې ورته وایي دا باید په کور دننه شوی نه په نورو ممالکو کې. خو دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا داسې زمینه به برابره شوې وه چې طالب استازو یا افغان حکومت په خپلو منځونو کې سره خبرو نه شوی په داسې حال کې چې طالبان وایي چې دوی افغان حکومت د حکومت په توګه نه پیژني، دوی ورته وایي د اداري خطاب کوي او دوی وایي چې جګړه زموږ د امریکا سره ده، موږ باید د هغو سره مشکل حل کړو. نو دغه زمینه سازي به کېدلی شوله که نه؟ لومړی خو شینوار ورور پاک له دومره ووایم چې د دغه غږ خپل نه و، یو ادا یې وکړله چې په ما باندې چې دی ما پیژني نو دی که سبا د خپرونه واوري خپل غږ به دی واوري چې دی څوک دی. ځینې خلک نظرونه یې ښیي خو ځان وتړي په یو چا پسې هغه اورېدونکي به وایي ولا دا د دوی خلک دي. نو نظر یې ډېر ښکلی و په خپل ځای باندې د تایید وړ دی. ستاسو پوښتنه هم جالبه ده. دلته تقریبا په کال 1993 کې موږ راغلي یو د سولې پروګرام سره یو ځای شوي سره د خپلو ملګرو. د هغې نه وروسته تقریبا چې د سولې شورا او همدارنګه کشفي ارګانونه پې خبر دي او دلته خلک موجود دي. 209 نفره موږ د سولې پروګرام سره یو ځای کړي دي چې هغې کې ولسوال لنیولې تر اوس به پورې چې په دې کې منځ کې کومندانان سرګروپان او همدارنګه معاونین او ډېر نور خلک موجود دي. د هغوی ترمنځ هم داسې خلک ترمنځ منځګړیتوب کړی راوستي دي. لومړی د هغوی خبرې د دوی سره شریکې کړي لکه شخصا ما په خپله بیا هغلته چې کله د هغوی غوښتنې او د دوی غوښتنې سره سره شریکې کړي دي کوم ځای کې چې ستونزې وي هغوی تمام ګوتې نیولې او دوی تمام دلته دا اوس به هم زموږ غږوري موجود دي هغه خلک او صلح یې کړې د خپل ولس کې پراته دي بچي درسونه وایي دوی خپل آزاد ژوند کوي. دلته ګوره ډېر اسانه اوس ګوره د ولسونه د څه دپاره دي دغه ولس چې شپه او ورځ د افغان طالب د لاسه همدارنګه د بهرني طالب د لاسه او د داعش د لاسه او داسې نور ډلې چې ځان د اسلام ټیکهداران بولي او د اسلام په خپلواک کې بولي او نور خلک ورته هېڅ نه ښکاري دوی شپه او ورځ ځوري. همدغه ولس د دوی ضمانت کوي، همدغه ولس د دوی ضمانت ته تیار دی. هو د تیر په څیر باندې نه لکه تیر په څیر باندې چې د سولې سالار او د هېواد اتل شهید ډاکټر نجیب الله ملي مصالحه اعلان کړه او هغه سره په مقابل کې دوکه وشوه او همدارنګه ډېره ګډوډي رامنځته شو. هغه خوبونه به انشاءالله بیا ځینې خلک ګوري خو خوبونه به خوبونه وي. اصلاحه به کوم ځای کې چې دوی کوم ځای نه راځي عمل ته به ولسونو ته تسلیموي، خالي لاس به هغوی هم راځي، د هغوی مشران به وي او د دوی مشران به وي. هر ځای چې غوره ګڼي هر ولایت چې غوره ګڼي منځګړیتوب به یې کېږي، خبرې به په قرآن په حدیث سمبالې وي او همدارنګه هغه شرطونه چې د بهرنیو لخوا وي هغه موږ ته معلومیږي. وخت چې د دوی خپل شرطونه وي هم موږ ته معلومیږي ځکه 209 نفر کې یو دوه نفر خو به موږ تجربه اخیستي که نه چې د خپل نظر څه دی خپله غوښتنې څه ده. ګورئ دوی دپاره لوی امتیاز دوی د لوی شرط چې دی باید دا شرط یې چې موږ ته عفو وشي او لوی امتیاز هم د دوی دپاره همدا دی چې تیر څه ګناهونه دوی کړي څومره جرمونه دوی کړي د دې تاریخ نه مخکې دوی ته عفو شوي. خو طالبان دغه روانه جګړه خپل یو ډول مسؤلیت بولي. دوی وایي چې موږ جهاد کوو د امریکایانو په مقابل کې یا په کابل کې غونډه وشوله د علماو تقریبا 3000 علماو په دې کې ګډون کړی روانه جګړه محدوده وبلله. صحیح شوه. په جده کې تقریبا د 40 اسلامي هیوادونو علماو ګډون کړی کنفرانس او هغې کې دا روانه جګړه چې د افغانستان مردوده وبلله د اسلام سره په ټکر کې وبلله. د کعبې شریفي امام چې د لوی مفتي عبدالعزیز دا فتوا ورکړه چې دغه روانه جګړه مردوده ده د اسلام سره په ټکر کې د هېڅ شرعي بڼه نه لري. نو دوی د کوم ځای نه د قرآن دوی بل ځای راوړو که نه نوي آیاتونه دوی ته نازل شو. خو دا هم د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې هغه افغانان نه دي، د نورو شبکو خلک دي، د نورو هیوادونو خلک دي، د دوی په ډلو کې ننوتي دي. هغه دوی ته د ملا په جامه باندې، دوی ته د عالم په جامه باندې، دوی ته د استاد په جامه باندې آیات صحیح وایي ترجمه یې صحیح کړي خو تفسیر چې هر څه پسې واچو موږ غوندې انپړه خلک ورته ناست دي هغه مني. انفي صاحب که د وروستۍ پوښتنې په حیث راته ځواب کړي چې دغه د همت ورور پوښتنه همدا وه چې پاکستان موږ سره هر وخت ژمنې کړي دي او تر ډېره پورې پاکستان په دې تورنېږي چې طالبان هم دوی حمایه کوي که څه هم اسلام آباد دغه تورونه ردوي بیرته. اوس د افغان حکومت دپاره دغه دریځ څه ډول پکار دی چې دوی ویل چې پاکستان پر وړاندې باید خپل دریځ مشخص کړي، د طالبانو پر وړاندې او د پاکستان حکومت پر وړاندې د افغانستان دریځ باید څه ډول وي؟ ګوره د دوی هغه ځینې خبرې چې دي مخکې خبرې وکړلې چې پاکستان موږ سره کله ژمنه پوره کړې ده، کله موږ وژلي اوس چې نه پوره کوي باید څه وشي؟ اوس چې نه پوره کوي دلته بله خبره دا ده چې د دې همت ورور پوښتنه چې کومه وبله چې ویل دوی ویل چې پاکستان د زموږ پر وړاندې د هغه نه لري دریځ موږ باید خپل دریځ مشخص کړو. دریځ انشاءالله موږ په دې باندې اوس پوهېږو
افغان دولت بخپل دریز ولري څنګه چې ولسونه ته آمادګي لري سیده د ډاکټر عبدالله خبره د یو کې زه تاییدوم په یو شي کې شاید د نظر زموږ نظر سره موافق وي چې نوې بڼه به ولري ځکه اوس پاکستان نړیوالو ته په ګوندو شوی او دغه بل کومه خبره چې تاسو وکړل چې افغان د طالبانو باندې تورنيږي پاکستان تور نه دی د ثبوت او اسناد لرو موږ د دې چې پاکستان د طالبانو زیګنده او جاله ده پاکستان د طالبانو په سر باندې پرونی د مجاهدینو په سر باندې غستل او نن د طالبانو نه مني او هغه چې نه مني نو هغه لا نو سلم دا خو به نه مني نو د خپل اول سر نه وی چې لا نو سلم نه منو وخت چې کاظم پر پړکی او د نه پړکیږي خو نه پړکیږي نو موږ اسناد لرو موږ شواهد لرو موږ په خپل سترګو ګورو نو اوس وخت کې خیر خبره موږ ته د افغان دولت تمام دا چې خپل دریز دی دښمن پر وړاندې چې لازم وي هغه سي غوړه کی او مدارنګ ولسونه باید راپاتېږي موږ په دواړه لورو باندې غږ کوو چې نور د جګړې څخه ستړیو جګړه د دوی د ډزې د دوی دی وجل کیږي افغانان اسلام زموږ بدنام شو کونډې رنډې یتیمان زموږ دی وطن زموږ وران شو بشي زموږ د زده کړو شاته پاتې شو بونس او افتخار نور هیوادونو ته روان دي ښه چانس دواړو طرف ته دی او ښه موقع دواړو طرف ته ده چې بس یو تر بل سره تیر شي او د پردیو نظریاتو نه د پردیو شرطونو نه تیر شي خپل شرطونه خپل نظریات او خپل خبرې سره شریک کی دا به هم موږ د پاره ویاړوي هم به افغان دولت د پاره ویاړوي هم به افغان طالبانو د پاره ویاړوي او نړیوالو ته په شمول د کفري هیواد پاکستان چې زموږ لوی دشمن دی د لپاره یو لوی شکست وي ډیره مننه حنفي صاحب پخوانی طالب قومندان فریدون حنفي په ټوله کې د خبرونې په اړه یا د موضوع پر تړاو د نظر هم دا و چې افغان ولس نور د جګړې نه ستړی دی بيخي د دوی ژوند تاریخ شوی دی او باید دواړه لوري هغه څه وکړي چې د افغان ولس د ژوند د خوندیتوب په خیر باندې وي همدارنګه دوی ویل چې کسوله چیرته پر اختیار سره دواړه لوري غواړي نو دوی باید په کور د نن سره خبري وکړي همدلته سره د ورونو په حیث باندې کینی خبري وکړي نه چې نور هیوادونو ته سفرونه کوي یا په اصطلاح باندې د پټکو چې مازیو چرچې کوي نه مې شکارونه کوي هغه څه باید نه وي باید راشي په خپل کور کې سره دواړه لوري کینی او یوې موافقې ته سره ورسیږي ډیرو قدرمن اوردونکو په نننۍ خبرو نظر خبرونه کې تاسو له مګر هم مننه کوو تر بل خبرونه د لوی الله پامان تاسو نه مننه